الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي نو علامہ سکاکی رحمت الله علیه دسی چل کړو چې استعاره تخیلی تعریف چې کم کړه ده کنه نو مصنف وی چې پای کې لکه تعصف ته او یو دا چې لکه استعاره تخیلیه د ترشیحیه ګرځول الله نو پرون سبق موږ دا ویلو چې علامه سکاکی رحمت الله علیه د استعاره تخیلی تعریف داسې کړه ده چې داغه د معنا د سر نړو تحقق وینو نه حسن او نه عقلا بلکې یو صورت وهمی داغه د پاره چې دا وذکر لای شوی لکه وې ذل منیه تو انشبت اسفارها نو بری مثال کې د منیه د پاره هغه د پاره نکونه ثابت ول لګلول به د منیه د پاره شکل چې دا ثابت کړي درنده د پاره بیا به دایره پاره هغه حقیقي نکونه چې نه دا په ذهن کې راولي او بیا هغه د منیه د پاره ثابت کړي نو دا صورت وهمی ده نو په دې صورت کې به دې سوشي چې دا اسفار درنده او بیا استعاره تصغیری هي وګرځي ها او استعاره مغنیه و بګران شي نو داغه په نسبت باندې استعاره تخیلیه په غیر د مغنیه نه دا مندل کېدې شي او د مصنف رحمت الله علیه باندې د استعاره تخیلیه لپاره دا خبره ضروری ده چې دا به استعاره مغنیه به هم وي ځوان جدا جدا نه شرط لري وی علامه سکاکی رحمت الله علیه چې دا کومه خبره ذکر کړې ده نو بدی کې تعصب بیلاری شوی دی هغه بیلاری شوی ولله وای ځکه چې بدی کې ډېر څه اعتبارات چې داغه لپاره دلیل نشته او اس حاجت ورته نشته او چېرې تعصب د دې ذکر کړل دی وای کچرته دا خبره دې څه لکه څنګه دې کړنو بیا دې تخیلیه نه دی ویل پکارو بلکې وهمیه ورته ویل پکار دي نو ورته جواب ورکړی چې وهم او خیال د ځوانه یو شی دی دې کې او د نوم کې خودو د پر ادنا مناسبت چنده هم پکار دی پوره دی او بل دا چې لکه دې ابو علي سینا او نورو متکلمین او هغه دې لپاره چې د لفظ د تخیل او وهمیه ته چې د تخیلیه ویل دی او بیا بل اعتراض بده مندو چیرې علامه سکاکی چې دا کم تعریف کړی دی نو بلې تعریف سره خود څه شوا چې د سلفونه اختلاف کړی دی ځکه سلف هغه وایي چې تخیلیه دې ته ویل کېږي چې د مشبه به لوازمات د مشبه د لپاره ثابتول او د لګي دی چې دا وهم ولا څه دی نو ورته وایي چې دا دغه د په دې فن کې په خپل باندې مجتهد دی نو دا باندې بل اقتدا چې دا ضروری او لازم نه وس بل خبره کوي چې دغه خبره غوډه دې دویمې دې اعتراض دویمې سا چې امام سکاکی رحمت الله علیه د استعاره تخیلیه تعریف دې څه کړی دی چې دا ترشیحیه نه د په تخیلیه کې ګرځول الله ترشیحیه په تخیلیه کې ګرځول الله مطلب دی وی کنه چې لکه پدای کې په تخیلیه کې هم هغه صورت وهمی چې نن دا ثابت کولی او په ترشیحیه کې هم لوازمات د مشبه به ثابت کولی نو په دوانو کې لکه جامع پکې دا ده چې د هغه اساس د مشبه به سره خاص د مشبه سره خاص کول د مشبه به سره خاص د مشبه سره خاص کول نو دا استعاره او ترشیحیه د دوانه یو شی ده پوه شئ ځکه چې په تخیلیه کې هم تا صورت وهمی چې دا ثابت کو د دې لپاره صورت وهمی لکه ویل منیه تو انشبت اسفارها دلته صورت وهمی د منیه لپاره داغه صورت وهمی چې ننداري دغه کو ثابت کو یعنی د منیه لپاره تا صورت وهمی د سبوع چې نندا ثابت کو او په ترشیحیه کې هم د سوي چې د مشبه به هغه لوازمات د لپاره ثابتې کنا ها نو بری کې هم ثابت ولا په دې کې هم ثابت ولا نو دا ځوانه یو شی دی او یو مثال دا دیم مثال دا کړ چې اولایک الذین اشتروا الضلاله بالهدى دلته الله تعالی دا دغه چې کنه اختیار د ضلالت په گمراهی باندې دای مشبه ګرځول او دای خاص کړ د مشبه به سره د اشتراک حقيقي سره یعنی ویلی دغه دا اشتراک ویل او مراد اختیار د ضلالت چې دا گمراهی خور کړی د په هدایت باندې او د دې استعاده تشبیه ور کړی دا د اشتراک حقيقي سره نو لکه څنګه چې په لای کې اسفار تنندا د سبو د لپاره ثابت شوی دي او بیا منی لپاره د قشندې لپاره د ثابت شوی لیکن په ځوانو کې فرق دی واښه به باندې وګورئ دا ويقتضي ما ذكره السکاکی فی التخیلیه او تقاضا کوي هغه چې امام سکاکی ذکر کړي په تخیلیه کې په تخیلیه کې د څه ذکر کړي دي یعنی په تخیلیه کې دا ذکر کړي دي چې تخیلیه هغه ته ویل کېږي چې د مشبه د لپاره صورت وهمیه ثابتول پوه شئ او هغه صورت وهمیه لپاره بیا د مشبه به هغه لوازمات دا ثابتول
نو تقاضا کوي دا چې دا تخیلیه بیا شي ترشیحیه ای یکون ترشیح تخیلیه چې دا استعاره ترشیحیه دا تخیلی شي ولی للزوم مثل ما ذکره فيه ذکر چې د وجه د لزوم دا غسیز نه کم چې ذکر کړی دی امام سکاکی په تخیلیه کې من اثبات صورت وهمیه اغا ثابت ول او صورت وهمی فيه په ترشیح کې لأن في كل من التخیلیه والترشیح ذکر په هر یو کې یعنی په تخیلیه کې او په ترشیح کې اثبات بعض ما يخص المشبه به للمشبه ثابت ول د هر هغه سیزو د باز د هر هغه سیز چې خاص وي د مشبه به سره د مشبه به لپاره د مشبه لپاره فكما اثبت للمنيه لکه څنګه چې ثابت کړی شوی د منیه لپاره چې مشبه ده ما يخص السبع هغه چې خاص سبع سره یعنی چې مشبه به من الاسفار د نکونونه لکه پوه شو باندې لکه په دې باندې پوه شو یعنی څنګه چې هغه لپاره چې د نکونه ثابت شي یو مثال دا شو چې لکه د په استعاره تخیلیه کې د سبع د پاره سبع مشبه ده او د سبع مشبه به ده منیه مشبه ده او د اسفار لوازم د لوازم د دې لپاره ذکر کول دا چې دا بعض اسینونه کوم چې د مشبه به لپاره دی د مشبه لپاره ثابت ول نو یو مثال دا شو او دویم مثال په دې کې ذکر کوي چې اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى الله تعالی له غره اولئک مکه دا ویل شوی دي چې اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى دا اشتراء حقیقی مشبه منه ده مشبه به ده او دا استبدال دا جنه دا مشبه ده وكذلك دغرنګ اثبت لاختيار الضلاله ثابت کړی شوی دی دا اختیار ضلالت د لپاره په هدایت باندې دا اختیار بکم ځای اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى چې دا کسان چې اغستل د گمراهی په هدایت سره نو اغستل خو نه کیږي هغه گمراهی خو څه نه چې څنګه علاقه دا ولا مال شروع روپو گمراهی راکا د دې خو څه شکل نشته نه او دلته مراد اشتراء ویل دا او مراد استبدال له مراد اختیار ده واښوي نو دا اختیار او دا استبدال دا مشبه شو او اشتراء حقیقی دا مشبه به شولا نو کذالک دا رنګ اثبات ثابت کړی شوی دی اختیار د ذات په هدایت باندې الذي والمشبه دا مشبه ما يخص المشبه به هغه چې مشبه به سره خاص دی چې څه الذي هو اشتراء الحقيقي چې اشتراء حقیقی دا نو سوال ثابت شي من الربح والتجاره چې هغه ربح او تجارت دا الله تعالی وایي اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ندل کې دا اشتراء حقیقی مشبه به دا او دا استبدال او اختیار دا مشبه دا او د مشبه به چې کوم لوازمات چې غریب او تجارت ته چې اشتراء کوي نو خامخا ګټه تاوان به بږي کنه او تجارت به بږي نو دا ثابت کړی د استبدال لپاره نو فکما اعتبر لك څنګه چې اعتبار کړل شوی دقل لګي د صورت وهمیه شبيهه بالاسفار چې مشابه د اسفار سره فليعتبرها هنا ايضا نو بدی کوم د قشانت اعتبار کړل شوی په ترشیحیه کې پوه شوي معنا وهمی هغه معنا چې وهمی دا شبيه بالتجارت چې هغه مشابه د تجارت سره او اخر شبيه بالربا او بل چې نه مشابه د ربا سره ليكون استعمال الربا والتجاره چې شي استعمال د ربا او تجارت په نسبت سره د دوانو ته اشتراء او د اراده اختیار ته استعارتين تخیلیتين اذ لا فرق بينهما ځکه فرق نشته د تخیلیه او ترشیحیه په منځ کې په دې باندې پوښتنه تاسو و استعاره تخیلیه کې هم بعد مشبه د لپاره صورت وهمیه ثابتول کېږي او په ترشیحیه کې هم د مشبه به لوازمات د مشبه لپاره ثابتول کېږي نو دوانه ترنده دا یو شی شو فرق پکې دا پکې فرق دی چې د مشبه به استعاره ترشیحیه کې د مشبه به ته د مشبه نسبت کول کېږي او په دې کې د لوازمات د مشبه به اذ لا فرق بينهما ذکر فرق نشته په دوانو کې په تخیلیه او په ترشیحیه کې الا بان التعبير عن المشبه الذي اثبت له ما يختص المشبه به كالمنيه مثلا في تخیلیه بلفظ الموضوع له كلفظ المنيه وهي چې په دای کې په تخیلیه کې مشبه به ته د مشبه غنوم چې دا ورکړل شوی دی لکه مشبه منی د منیه دا او د نوم دا سبع چې دا ورکړل شوی دی بان التعبير عن المشبه چې تعبیر په مشبه الذي اثبت له چې ثابت کړی دی د دې اثبت چې ثابت کړی شوی دی د لپاره ما يخص المشبه به چې خاصه د مشبه به لپاره لکه منیه
منیه مرګ ته وای دا مشبه ده کنه او د دې لپاره لوازمات مشبه به اصفار ثابت کړی شوی دي باللفظ الموضوع له په هغه لفظ سره چې وځ شوی دی لپاره لکه لفظ د منیه او په ترشیح کې بغیر د لفظ د دینه لکه لفظ الاشتراء لکه لفظ الاشتراء المعبر به عن الاختيار والاستبدال چې تعبیر کړی شوی دی د اختیار او استبدال الذي والمشبه مع ان لفظ الاشتراء ليس بموضوع له ولا اشتراء د دې لپاره د استبدال او د اختیار لپاره نه د وځ کړی شوی پوه شو به معنی په استعاره تخیلیه کې مشبه به تا دا مشبه تا د مشبه به د لوازمات هغه نوم ورکړل شوی دی د منی او په دای کې چې نه په ترشیحیه کې د اشتراط استبدال او دا نه ویل کېږي ځکه دا د لپاره ورکړل شوی دی وهذا الفرق لا يوجب اعتبار المعنى المتوهم او دا فرق چې دی نو دا نه واجب اعتبار دا معنی متوهم په تخیلیه کې وعد میں اعتباری فی تشریح چې په دې کې په تخیلیه کې د دې اعتبار وکړل شي او په ترشیح کې اعتبار نه کول کېږي د دې بګیشته فاعتبار فی احد ما دون الاخر تحکم نو په یو کې د یو اعتبار کول او په بل کې نه کول دا تحکم دی پوه شئ دا طرف په امام سکاکی باندې اعتراض شو و امام سکاکی جواب ورکړي والجواب جواب داره ان الامر الذي هو من خواص المشبه وهي هغه امر مراد اسفار چې دلته دا اسفار دا مشبه به خواص دي اسفار د مشبه به سری نو کله چې دا منګه د مشبه د پاره د منیه لپاره ته دا ثابت کړل نو دا منګه وګرځو مجازن ها والجواب ان الامر چې دا اسفار الذي هو من خواص المشبه به چې هغه د مشبه به د خواص لري مشبه به په کې سبع ده یعنی دا اسفار چې د مشبه به د سبع نه دا خواص دي نو لما قرانا فی التخیلیه وکله چې دا په وشل په تخیلیه کې په مشبه سره په منی سره نو جعلناه مجازا دا وګرځو موږ مجاز دا امر متوهمنا يمكن اثبات للمشبه چې ممکن دي ثابتول لري مشبه لپاره الګه پوښوي یعنی دا اسفار چې دا د مشبه به لوازمات دا موږ د مشبه لپاره وهمن چې دا ثابت کړل د مشبه لپاره موږ وهمن چې دا ثابت کړل وفي الترشيح او په ترشيح کې لما قرن بلفظ المشبه به وکله چې دا دغه شو پیوست شو په لفظ د مشبه به سره لم يحتج الى ذلك نو دې دا محتاج نه شوی و اذا ربح او تجارت ادا چې کله د اشترا سره ولګولا نو بدی کې دې صورت وهمي طرف ته به ضرورت نه راتلو لان المشبه به جعل زکه چې مشبه به ګرځول شوی کانه هذا المعنى گویا کې چې دغه معنی د مقارن د لوازم او د خواص سره حتى ان المشبه به في قولنا لکه مشبه به څنګه دی قول کې رايت اثرا يفترس اقرانه رايت اثرا يفترس اقرانه مطلب دا دی چې ما ولیدو منظره چې هغه خپل امزوري چې نه دا شلولو نو ځل کې چې تا رايت اثر نو دل کې د اسد د پاره حقيقي معنی اغستل چې دا صحیح دي مجازي معنی به ته نه ناخلي او کده چې رايت شجاعا يفترس اقرانه نو بیا به شجاع مراد چې دا حقيقي معنی نه بلکې مجازي معنی به اخلي رجل شجاع مراد اسد اخلي رايت اسدا يفترس اقرانه هو الاسد الموصوف دا هغه اسد چې موصوف ده په افتراس حقيقي سره رايت اعظم ما ولدو منظره يفترس اقرانه چې خپل امزول جنن دایش لول نو دا حقيقي منظره د چل کولای شي کنه نو دلته د اسد موصوف ده په افتراس حقيقي سره من غیر احتیاج بغیر د احتیاج نه الى توهم صورت چې د صورت وهميه په ذهن کې راوړي و اعتبار مجاز او اعتبار مجاز کله شي په افتراس کې بخلاف ما اذا قلنا په خلاف د دې چې کله منغوي رايت شجاعا يفترس اقرانه چې ما یو بادر سره ولو چې خپل امزول اشلولو فإنا نحتاج الى ذلك نو منګه دې ته محتاج شو چې هغه به دینه مراد هغه وهمي صورت پتی چې لکه رجل شجاع خپل امزول اشلول نه شي او یا بل دینه مراد هغه صورت وهمي وي او یا بل دینه مراد ترندابا مجازي معنی وي فإنا نحتاج الى ذلك ليصح اثباته للشجاع د پاره د دې چې هغه وام یا کومنګ لگا وام د صورت وهمیه د په دین کې راولو ایا موږ چې د افتراس نه مراد حقيقي افتراس نه بلکې مجاز ده چې صحیح شي اثبات د افتراس د شجاع لپاره فل تعامل په دې کې غور وکړه او فی الكلام دقه ما په دې کلام کې لکه ته باریکواله ده لکه تاسو په دې خبره باندې پوه شئ وې دغه امام سکاکی رحمت الله علیه چې سچل وکړو دا استعاره تخیلیه چې د په ترشیحیه کې وګرځه ولا ځکه دی وایي چې دا تخیلیه کې هم یو څه دا مشبه به د لپاره په ثابته ولي صورت وهمیه او په ترشیحیه کې هم په ترشیحیه کې هم هغه لوازمات د مشبه به د مشبه لپاره ثابته ولي
لکه په منیه کې منګه د اسفار چې دا د مشبه به د سبو هغه خواص دي نو دای ثابت کړي د بنیه لپاره او اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى په دې کې دا استبدال دا مشبه ده او دغه چې اشترا دا پکې مشبه به ده او ربا او تجارت دا لوازم د اشترا سره دي نو د دې مشبه به هغه لازمات دای ثابت کړي د استبدال لپاره نو په دې باندې کې لکه اثبات ته نو تخیلیه او ترشیحیه د باندې یو شو لکه پوه شو نه معنی او په دې باندې کې فرق هم نشته بلکې اصلي معمولی فرق پکې دا چې د دې مشبه پدای کې په استعاره تخیلیه کې د مشبه بیا کم لازم چې د دې لپاره ثابت شي نه هغه مشبه ته د مشبه اطلاق تبای باندې کول شي لکه مطلب ته په ذهن کې دا راوستي شي چې لکه د منیه لپاره د مشبه لپاره ته نکونه جنده ثابت کې خو پدای کې چې پر ترشیحیه کې پدې کې د لفظ اشترا د دې د تعبیر کله شي په اختیار او په استبدال سره د دې رابطه دغه نشي کوله د عرب او تجارت د استبدال د پاره او د دې لپاره نه ثابتوله ځکه د دې لپاره د اشترا وځکړل شي نه ده خو دا د فرق دی چې د دې سره اعتبار نه کولېږي او صرف اثبات پکې راغلی نه ترشیحیه تخیلیه ویل نو جواب ورکړل چې لکه دا امام سکاګی رحمت الله علیه دا جواب ورکړل چې کله دا اسفار چې دا د مشبه به د خواص نه دي د مشبه به د خواص نه دي دا کله تا د منیه لپاره جندا ثابت کړل نو دا تا د یو امر متوهم دی لري لپاره ثابت کو او هغه امر متوهم چې د دې مشبه لپاره د دې ثابتول جندا ممکن دي او په دې کې چې دې ته ضرورت نشته په ترشیح کې دې ته ضرورت نشته په ترشیح کې دې ته ضرورت نشته لہذا بدوانو کې جندا فرق دی نو ترشیحیه جدا ده او تخیلیه جدا ده لکه دا په یو شان مثالونه دي رأيت اسدا يفترس اقرانه خو بدی کې بر اسد په خپل معنی باندې اخلي او افتراس هم په خپل معنی باندې اخلي او کړه ایتو شجاع دی وي نو بدی کې ضرورت ده چې لګي د شجاع نه چې نه داتا د اسد نه شجاع نه مراد یا اسد واخلي یا به د افتراس نه مراد چې نه په حقيقي معنی باندې اخلي بلکې مجازي معنی واخلي پوښتنه به معنی نو په هر ځای کې وي تخیلیه دا ترشیحیه نه وي بلکې تخیلیه جدا ده او ترشیحیه چې نه دا جدا څه ده پوښتنه به معنی واړو